السلام علیکم ملګرو. د شیخ صاحب د زندګۍ د ژوند آخري هغه خبرې چې پرون یې کړې وي په یو پروګرام کې، او شیخ صاحب محترم دا خبره هم کړې وه چې زه بیمار یم، دعا راته کوئ. نو د شیخ صاحب دا خبرې ضرور واورئ، او د هغې نه بعد ورپسې بیا د شیخ صاحب یو زوړ بیان دی، هغه هم لازمي واورئ او مخکې د ملګرو سره شیر کړئ. دعاګانې کوئ چې الله رب العزت دې موږ ټولو ته دغه شان دی د شهادت مرګ راکړي، او الله رب العزت دې د شیخ صاحب مغفرت وکړي، الله د شهادت قبول او منظور کړي. راځي د شیخ صاحب دا خبره را سره واورئ. زه ناجوړه مې د بیګام د ډاکټر نه راغلی، سار مې هم ډریپ خېجولی دی، بیګام مې هم خېجولی چې کوم دا نوجوانان خو یو بل سره دوستانې ساتي، چې کوم هلک ستاسو مخکې د ملا بد وي، هر ملا چې وي ورته یې په قلار کښېنه ظالمه. دلته څومره ناست یې نو عالمانو سره مینه به کوې، ښه محبت به کوې. څوک وایي دا سیاسي ملا دی، دا مې پکې نه دی خوښ. نه هر یو عالم په مخ د ځمکه خدای ته د دین کار یو د دین خدمت کوي. ګورئ ښه هغه په لویه سطح خدمت کوي. د علماو خو ډېر برکت دی. یو دا دعوت تبلیغ چې دی، ورشئ نن په دنیا کې خلک خدای څومره مسلمانان کړل، څومره خدای خلک نیکان کړل، څومره خلکو ګیرې پرېښودې، څومره خلکو منځونه زده کړل. دا د یو مولا برکت دی او د خدای فضل. هغه مولا څوک دی؟ مولانا الیاس رحمت الله علیه. بچی دی هلکانو ته هم د علماو سره قدر به کوې ښه. او چې کوم دا نوجوانان خو یو بل سره دوستانې ساتي، چې کوم هلک ستاسو مخکې د ملا بد وي، هر ملا چې وي ورته یې په قلار کښېنه ظالمه. زمونږ دا ښکلی عقیده، دا ښکلی اعمال اخلاق، دا پیغمبر چې را باندې پېژندلی دی، دا د ملا صاحب د برکته. درونو په دې خبرو اکتفا کوم. زه ناجوړه مې د بیګام د ډاکټر نه راغلی، سار مې هم ډریپ خېجولی دی، بیګام مې هم خېجولی، او ما پروګرامونه یو څو ورکړي دې ورځو کې زه نه ورکوم، ځکه هلته دوه مدرسو کې مې درس وي، خو دوی سره ډېر محبت نه دوی وله مې ورکړه، او بیا چې یو څو مې ورکړه مې کینسل کړل، مې نه شم راتلی. خو زه مې دوی له به راشم، نو ستاسو مینه مې ولیده، نو بیان مې راته ډېر وکړ. ورنه ما وایي زه به لږې خبرې کوم. تاسو ډېر ښه خلک یې، په دومره شوق راغلي یې، په دومره مینه راغلي یې، او تاسو د علماو خادمان یې که خیري. او یو زنانه ما ته ټېلیفون وکړه څه موده مخکې، ما ته وایي چې مولوي صاحب خدای هم راته ووایي چې دا خبره خلکو ته ورسوه. وی زما لوڼه وې، زما انګیندې وې ډېرې زیاتې ازادې، مازدیګر به ووتې او ماښام ماسخوتن په شاپینګونو پسې به ګرځېدې. داسې پلیتې نه وې، خرابې نه وې، په شاپینګونو پسې به ګرځېدې، ازادې وې. نیمې جامې به یې چولې وې، بلکل نیمې، داسې کمیسونه چې لستوڼې ترخونه لاسونه پکې ښکاري، لستوڼې نه لري، تنګې تروشې کپړې، لاندې پنډۍ ښکار، ساښې ښکار، سر مخ ټول پړپړ. ما وې ای لوڼو دا ګناه ده، قسم په خدای چې دا ګناه خدای الله خفه کړي. وی تر زړې زمانې خبرې کې دنیا کم خو رسېده، او تا هغه زړو قصو پسې ګرځي، دا به خبره نم کور کې مونځ و، نم دې لوڼو دې انګیندو چې ته ذکر کوه، نه چې ته تلاوت د قرآن شریف کوه. دا زمونږ کور و. ژړل به مې خدای ته، دعاګانې مې غوښتې، وظیفې مې ولوې، خو نه سمېد. د پیسو اتبعي به کوله، مازدیګر به لاړې، ماښام د دنیا جامې او څیزونه به یې راوړل. بیا بچې دا خو تاسو روزانه دا دونه جامې راوړئ، دا په دې څه کوئ؟ وایي چې دا یو ځل څوک واچوي، دوباره ور بیا راچوي بله ورځ. د پیسو زیات، کور کې بېدیني، پریشاني، او چې د کلي نه به زمونږ څوک زنانه راغله او پړونې برقه به یې په سر، هغې پورې به یې پټ پټ کور خاندل چې دا خلک کم خو رسېدل، او دا په برقو کې ګرځي. داسې آزاد جینکۍ، آزاد ژوند. و یو ځل زما چې په ټولو کې کشره لور وه، وی راله داسې رپېده، وی ما ته یې وایي چې یاره مور یا امي هر څه چې ورته زما یو ملګری وه د کالج د سهیلی، هغې راته یو بیان وویل، مورې زه خو ډېره یارېږم. ما ته یې وایي ستا بیان یې ورته ورولو، د پردې متعلق تا یو بیان کړی و، هغه یې وویل. هغه کې ما په دې پردې
پورا تفصیل کړی نو هغه جنې هغه مور ته وایي امور یې ما ته وایي ستا بیان یې اورېدلی و د پردې وی داسې را پیدا ما ته وایي چې مور یې ما خو مورې صاحب بیان مو اورېده او دا پرده بیم پې پردګي کړو دا خو ډېره ګناه دا خو مونږ الله خفه کړو دا خدای راونه نیسي او مرګ به راځي دا به څه کړو اقه و یوه کشره لور مې لاړه په مدرسه کې وایي چې بس د مدرسه کې داخله شو د هغې یوې جنۍ د وجې نه ما ته وی زما ټولې لوڼې ګین دی الحمدلله اوس داسې شرعي پرده کوي چې د مولیانو په کور کې وکړي منځونه شروع شو ذکرونه شروع شو روجې شروع شوې حیا راغله پیسې بچت شوې مازدیګر به ووتې او ماسخوتن شاپینګونه به یې کول اوس ورته زه وایم چې خادي د ځان له یو جوړه والی وي مور اسراف ګناه دی زموږ جامې دی دقه علاج دی تمارونو دقه علاج چې خپلې لوڼه خپلې خویندې مدرسو کې داخلې